کوم ځای کې چې د دنیا تمام وظیفې کار کړي دي هلته کې به دا وظیفه انشاءالله العزیز کار کوي. انتهایی مجربه، انتهایی پاورفل وظیفه او پاورفل عمل دی. محترم مسلمانانو، یو عمل در کوم، یو وظیفه در کوم د جمعې د شپې او دغه رنګې د جمعې د ورځې حوالې سره. نن د زیارت ورځ ده او د جمعې شپه ده او سبا له د جمعې ورځ ده، نو بېګاله شپه کې هم دا وظیفه کولی شئ او د جمعې په ورځ هم دا وظیفه کولی شئ. گرچه هر څومره لوی حاجت وي، د غرونو برابر حاجت وي، انشاءالله د دې وظیفې په برکت باندې به الله پاک له د غرونو برابر چې څومره حاجات دي دا به له پوره کوي. دغه رنګې د چا که دومره مشکلات وي د غرونو برابر وي، ناممکن مشکلات وي یا ناممکن حاجات وي، انشاءالله العزیز دغه رنګې محترمو د غرونو برابر که په چا باندې مشکلات راغلي او دومره سخت مشکلات او سخت ټینشن کې دومره ناشنا وظیفه ده، الله پاک له تمام مشکلات ته ختم کې. محترم د رزق څومره مسلې دي، د رزق دغه مسایل دا که محترمو چاته وي، دولت څونه مسلې دي، د رشتې څونه مسلې دي، په چا باندې قرضونه وي. محترمو مسلمانانو تماشه کوئ، هر څیز ان پن کې محترمو دا حل کېږي او ډېره زیاته بهترینه او ډېره زیاته ناشنا وظیفه ده د جمعې شپه ده. راځئ دا وظیفه په شریکه باندې وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. زما د اسلام ډېرو زیاتو خوږو درنو مسلمانانو خویندرونو، نن چې کومه وظیفه ده انتهایی مجربه، انتهایی د کمال وظیفه ده، د جمعې شپه ده. نو راځئ دعا کوو، په دې باندې امین ووایئ، انشاءالله العزیز هر چا دعا ده به قبلېږي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الله پاک موږ ډېر زیات ګناهګار یو، زموږ ګناه معاف کړي. یا الله څومره هلکه دا ذکر کوي د هغوی څومره حاجات دي، الله پاک تعلیم بذات الصدور، په زړونو باندې خبردار دی، دا چا څومره حاجات دي الله پاک ختم کوله. یا الله پاک دغه حاجات دوله پوره کړه. څومره مشکلات دي د چا یا الله پاک ختم کوله، دغه مشکلاتو بهترین یو ښه بدلې وله ورکړه. څومره هلکه بیماران دي الله پاک تمامو بیمارانو ته صحت کامله عاجله مستمره دا ورکړه. څومره کسان د نوکرۍ په تلاش کې دي، نوکري نه میلاویږي، الله پاک په ښځه کې دا نوکري دا میلاو کړه. څومره هلکه بیماران دي او د هغوی بیماري ډېره زیاته اوږده شوې ده، په هسپتالونو باندې تنګ شو، ګرځي راګرځي، الله پاک هغوی ته خپلې لاړې دا دارو کړه. څومره هلکه رشتې پسې ګرځي، رشته نه میلاویږي او تر خپلې خوښې الله پاک د خپلې خوښې رشته هر چا ته میلاو کړه. د دې نه علاوه که چا څومره څه مشکلات دي، څومره څه حاجات دي، الله پاک مشکلات وله ختم کړه، حاجات وله پوره کړه. آمین ثم آمین. محترم مسلمانانو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده انتهایی لاجوابه، انتهایی مجرب وظیفه ده، دومره ناشنا وظیفه ده، دومره چې حیرانوونکې وظیفه ده. کوشش وکړئ محترمو، که تاسو د رزق دپاره کولی شئ، د رزق دپاره کوئ نو بلکل یې کولی شئ. د مال و دولت دپاره یې کوئ بلکل یې کولی شئ. دغه رنګ محترم یو ناممکن حاجت دی، د هغې دپاره یې ته کې ناممکن مشکل دی، د هغې دپاره کې بلکل یې کولی شئ. خو بس ترتیب او طریقه کار به داسې شي چې تاسو شروع واچوئ. نن که څوک دا وظیفه کوي، که سبا دا وظیفه کوي، انتهایی په سکون سره به کښېنئ، په داسې ځای کې به کښېنئ چې هلته کې تاسو که ډسټرب کوئ نو بلکل په سکون باندې. ترتیب او طریقه کار به داسې وي چې تاسو به 11 پېرې درود ابراهیم ووایئ، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد، ټول دا به ووایئ. بیا به د هغې نه بعد 1100 پېرې 1100 مرتبه تاسو به یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع، دا به تاسو ووایئ 1100 پېرې به دا ووایئ.
دا چې کله برابر شو 1100 پیرې هغې نه بعد تاسو دعا وکړئ ډېره زیاته بهترینه او پاورفل دعا به وکړئ داسې دعا چې کوم څیز ستا په کار د خپل خالق نه غواړه مالک نه غواړه رازق نه غواړه د خپل رب او د خپل الله نه نو چې کوم څیز ستا په کار د هغه د الله پاک نه غواړي انشاءالله العزیز هغه به تاله درکوي وظیفه وکړه بیا د هغې نه بعد دا زه دعا وکړه انشاءالله چې سم وي الله پاک به درله قبلوي ځکه الله پاک وایي چې ما نه غواړئ چې زه یې درکړم درله نو کوشش وکړئ محترمو چې ذکر هم وکړئ ورسره درود شریف هم ووایئ ورسره د الله پاک نه خپل حاجت دا وغواړئ او دا پیغام مخکې مسلمانانو سره شیر کړئ ځکه چې ډېر زیاته اشنا پیغام پکې دی الله پاک هم خوشحاله اباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته